صدر اجلاس د قومی وطن پارٹی د چارسدہ ضلعی چئیرمین بابر علی خان اسٹیج باندې موجود د قومی وطن پارٹی د صوبے وائس چئیرمین او سابقہ سینیٹر الحاج محمد ہاشم خان صاحب، د قومی وطن پارٹی د صوبے وائس چیئرمین شمشیر خان، د ضلعی عہدیداران، د حلقو چیئرمینان او د هغوی کابینه، د پارٹی کارکنانو، پارٹی ملګرو، مشرانو، عزتمندو، السلام علیکم. ټولو کې اول خو زه هم د خپل لخوا او د مشر لخوا ټولو ملګرو له د دفتر په افتتاح باندې مبارکي ورکوم او دا تمه لرم چې اوس په نورم فعال کردار به تاسو ټول به ادا کوئ انشاءالله. ماته یاد دي چې 1300 میټینګز کې دا مطالبه بار بار حامد خان بکولا، نو خصوصی حامد خان له مبارکي ورکوم چې دفتر جوړ شو. دا د یو پارټۍ یو ضرورت وي، یو ځای وي چې کوم ځای نه د پارټۍ ټول اکټیویټیز چې دي هغه مانیټر کېږي او کوارډینیټ کېږي. په دغه حوالې سره دا یو اهم قدم و چې واخیستلی شو. په کار خو دا وه چې ډېر مخکې شوي وي، خو بعضې مشکلات وو، بعضې داسې دغه وو، خو په دې حوالې سره اوس هم تاسو ټول له مبارکي او دا تمه لرم چې اوس به مونږ ځان نور هم فعال کوو به انشاءالله. چیئرمین صاحب خو وویل چې ملګري به دلته کې ټایم ورکوي به او ټول به ډیوټي دغه کوي. ما جنرل سیکرټري صاحب ته مو وویل چې دوی د دې میټینګ نه پس ته کېدني او یو پوره روستم دې جوړ کړي چې د هر یو ملګري چې دی هغه دلته کې ډیوټي ولګي. د ضلعي نمایندګي پکار ده او د ټولو حلقو چې دی چې هغې کې هم ډیوټي ولګي چې د هغوی کم از کم دلته کې بای روټیشن چې دی د حلقو نمایندګان هم چې دلته کې موجود وي. دغه شانتې کوم زموږ زاړه په بلدیاتو کې چې کوم نمایندګان پاتې شوي دي هغوی هم ډیوټي پکې لګول پکار دي چې هغوی هم دلته کې راځي او ناست دي او چې د کارکنانو او د عوامو صحیح طریقې سره موږ دلته خدمت وکړو. او په دې دغه کې که بعضې ملګرو دا خیال شي او سایډ ته دی نو ګورې نظر او پې زما ځکه وي چې زه زما خیال روزانه پې تېرېږم نو زه به په خپله نظر ساتم چې بهی څوک موجود دي او که څوک موجود نه دي. عزتمندو، که مونږ نظر واچو په ټول ملک کې سیاست د څو ورځو نه ډېر ګرم شوی دی. کم حکومت چې د 2018 په الیکشن په نتیجه کې راغلی و هغه وخت کې مونږ ورته سلیکټډ حکومت ویلي وو او اوس په نیم کاله پس ته چې چا ورله ووټ هم ورکړی و یا چا چې راوستی وو زما خیال هغوی هم په دې باندې پوه دي چې دا نااهله حکومت و او هغه لحاظ سره چې دی د ټولو کې ناکام ترین حکومت ثابته شوې. نن چې که مونږ وګورو دا کوم د ګرانۍ لهر راغلی دی زما خیال دی په د ملک په تاریخ کې چې د داسې لهر مونږ نه کتلی. او عجیبه خبره دا ده چې پرون نه بل ورځ وزیر اعظم صاحب د خوبه راپاڅېد او کابینې اجلاس یې په ګرانۍ باندې راوغوښتلو. د 2.5 کاله نه خلکو چغې والي، خلکو فریاد کولو
خو زموږ په وزیر اعظم صاحب باندې د هغې اثر نه کېدو. اوس 2.5 کاله پس ته په کابینې اجلاس کې خبره شوې ده وایي چې یاره موږ به ټول وسایل د حکومت استعمالو د ګرانۍ کنټرول کولو لپاره. زه ستاسو په وساطت دا تپوس کوم چې وزیر اعظم صاحب دا خو د ریاست ذمواري جوړېږي چې هغه د خپل خلکو له د روزانه د استعمال څیزونه چې دي چې هغه بهتر طریقې سره ورکړی شي. ته اوس 2.5 کاله پس ته وایي چې زه به ټول د ریاست مشینري به استعمالوم او بیا ورسره وایي چې یاره ټایګر فورس په دې باندې نظر ساتي. نو یو خو دې کې هم تضاد دی چې یو طرف ته ته وایي چې مشینري به استعمالوم او بل خوا ته وایي چې ټایګر فورس به زه دغه کوم. چې ټایګر فورس ته استعمالوي دا مطلب چې ستا په حکومتي مشینري باندې ستا یقین نشته او ستا په هغه شانتې کنټرول نشته، ته پرې په خپله عدم اعتماد کوې. بل خوا ته چې ټایګر فورس ته استعمالوي نو د هغې خو څه قانوني او عیني حیثیت نشته. دا لا بل یو د کرپشن او د خلکو په منځ کې د جګړو او د دغه یو بل یو ذریعه به جوړېږي چې د هغې نه پته نشته چې څه نتایج به راوځي. بیا ورسره دا هم په خپله وایي چې یاره دا اوړه چې ګران شوي دي او چیني چې ګران شوي دی کې زموږ غلطۍ موجود دي. او دا هم خبره کوي چې مونږ د دې جایزه اخلو چې دا ګراني ولې راله. وزیر اعظم صاحب که د معیشت یو ادنا طالب علم نم تپوس وکړي که نه نو هغه به هم تا ته وښیي چې کوم ځای نه دا ګراني راله، ستا د پالیسو په نتیجه کې راله. تا چې کوم IMF ته زمونږ معاشي پالیسۍ چې دی آوټسورس کړل او هر څه د هغوی ته حواله کړل او دا کمې قرضې چې تا واخیستلې د هغې په نتیجه کې ګراني راله، نور د کوم ځای نه راله. دا څه دغه خو نه دی چې څه د دغه ته سپیس ته څه راکټ لیږل خو دغه خو نه دی، خو دا خو سمپل خبره چې کوم ځای نه دغه شوی دی. په خپله چې معاشي ایکسپرټ سره تاسو خبرو کې نو هغوی دا خبره کوي چې یاره دې کال 19.5% زیات نوټونه چاپ شوي دي. چې نوټ ته چاپ کې د خپل اخراجات پوره کولو لپاره د هغې په نتیجه کې به ګراني راځي. پیداوار ستا کم دی، چې پیداوار کم وي ګراني به راځي. دا خو ډېر مخامخ خبرې دي او د هغې حل په دې کې نه دی چې ته ټایګر فورس ته وایي چې هغه لاړ شي په دوکانونو کې د دوکاندارانو باندې نظر وساتي او نرخ دغه دې وګوري. دا خو به ته ټول سیسټم ګورې. دوکاندار ته چې څه په 50 روپۍ باندې میلو شي نو هغه په 45 روپۍ باندې خو چا باندې نه شي خرڅولی. هغه به یو 2 روپۍ ځان نه ګټه کوي او هغه به شی به خرڅوي به. نو دا به ته پوره شاته ګورې، دغه به ګورې چې د دې کوم ځای نه دا کمی دغه کېږي. دا اوړه او چیني خو خصوصا که وګورو دا خو د دې خپلې نااهلۍ د وجې نه دغه شوي دي. اوس وایي چې اوړه پرون ما هغه حمادزر اورېدو هغه وایي چې یاره د راروان میاشت کې به د دغه نه چې دی چیني به رارسي بهر نه. حالانکې که ګورو نو د چیني اوس نور درآمد کولو ضرورت نه و ځکه چې اوس نوې فصل رارسېدو والا دی او هغه بس دغه دی تقریبا تھریشنګ سټارټ کېدو والا ده. زمیندار په هغې کې خرابوي. اوړه چې دی د هغې چې تاسو کله د دغه نه زمیندار نه خریداري پوره ونه کړه او ستاسو ټارګېټ پوره نه شو په هغه وخت کې تاسو سره غوښتل پکار دي. هغه تاسو هغې وخت کې ونه کړل، هغې وخت کې بلکې الټه تاسو اجازت ورکړو چې یاره دا د بهر ولېږلي شي. بیا چې بالکل کمې راغې نو اوسې وایي چې یاره مونږ د بهر نه راغواړو او په زیات قیمت باندې راغواړو. نو دا خو ټول هر څه چې دغه کېږي دا خو ستا عیب کې ستا په دې کابینه کې دا هر څه کېږي لګیا دي. دغه وجه ده چې خلک اوس ستا په فیصلو باندې نور دا یقین نه کوي
چې یاره ته به دا مسلې حل کړی شي، ځکه چې خلک دا ګڼي چې د دې مسلو جړ چې دی هغه امتی او ستا د حکومت کې او ستا دا نااهله کابینه ده چې د هغې د وجې نه دا خبره نه پکار چې دا مونږ هر ځای ته ورسوو. نن که اپوزیشن را یوځای شوي دي همدې حوالې سره یوځای شوي دي چې مونږ دا ګورو چې دا خلکو باندې څه تېرېږي لیکن کوم مشکلاتو ته دا ملک را مخامخ دی، او که په دې کې اپوزیشن خپل کردار نه ادا کوي نو بیا به دا ملک د افراطفرۍ طرف ته ځي. نو دغې لپاره دا اپوزیشن را یوځای شوي دی او دوی خپل دغه کوي. تا خو وایي چې که 50 خلکو هم دا مطالبه وکړه چې ما نه استعفا غوښتې وي نو ما به همغه وخت کې د هر څه پرېښي. اوس خو به تاسو وګورئ چې دا 16 تاریخ نه چې شروع کېږي نو زرګاو خلک به همدا مطالبه به کوي به. او د تېر دا پرون هم تاسو به کتلي چې ملازمین کم تلي هلته کې او هلته کې په زرګونو په تعداد کې ناست دي او درنۍ ورکړې ده. آیا دا د دې ملک اوسېدونکي نه دي؟ د دې ټولو هغه دغه دا دی نشور دا دی چې دې وخت کې دا د دې ملک د بچکول لپاره دا ملک د صحیح لارې باندې روانول لپاره اپوزیشن را یوځای شوی دی. ما سره ځای مخکې د یوې پارټۍ صوبائی صدر دی د هغه یو بیان مې کتلی و، پرون خو لږ بیان بیا بدل کړی دی خو کتلی و چې یاره مونږ به تماشه کوو چې د حکومت او د اپوزیشن به تماشه کوو. زه دا ویل غواړم چې بی دا کم اپوزیشن پارټۍ را جمع شوي دي دا خو ملک جمهوریت بچکول لپاره را جمع شوي دي، دا خو صوبائی خود مختارۍ لپاره را جمع شوي دي. د دې کم خلک تماشې کوي نو دې خو دا مطلب چې هغه د نور خلکو سره ملو دي، نو هغه خلک دې د هغې وضاحت وکړي چې هغوی چا سره ولاړ دي، آیا جمهوریت سره ودرېږي، جمهوري قوتونو سره ودرېږي او که نه هغه نورو خلکو سره ودرېږي نو هغوی د خپل وضاحت دې دلته کې وکړي. زما خیال د دې ضرورت دی. دا عزتمندو ما نه مخکې مفتي صاحب د یومي تاسیس په حوالې سره خبره وکړه. 8 کاله تېر شو، په دې 8 کاله کې ډېر څه ولیدل. عروج هم وکتل او زوال هم کتلی، د وفادار ملګرو ملګرتیا هم کتلې ده او د بې وفا خلکو بې وفایي هم کتلې ده. زه په دې موقع باندې هغه ټولو ملګرو ته چې کوم موږ سره ثابت قدم پاتې شوي دي په هر مشکل وخت کې هغوی ته سلام پیش کوم. هغه ملګرو ته چې کوم نن په دې دنیا کې نشته او موږ سره دا جدوجہد شروع کړو هغوی ته هم سلام پیش کوو او دا ورته یقیناني ورکوو چې هغوی چې کوم سوچ سره د دې پارټۍ بنیاد ایښی و چې د پښتون قام د ستونزو کشالو لرې کولو لپاره، د پښتون قام د حقوقو لپاره، د پښتون د ترقۍ لپاره هغه مونږ ورسره واده کوو په دې یوم تاسیس باندې چې مونږ به ستاسو دا سوچ چې دی دا به مخکې بوځو به او دې لپاره چې هر قسمه قرباني ورکول وي هغه قرباني به ورکوو به، خو دا سلسله به همغه شانتې جاري ساتو به او انشاءالله د هغوی دا سوچ د هغوی کوم جدوجهد چې و هغه به رنګ وړي به انشاءالله. پیښور کې چې کوم یوم تاسیس دی یو خو 19 تاریخ باندې اسلام آباد کې دی، بیا په 18 تاریخ باندې صوبائی کې دی، په 23 تاریخ باندې بنو کې دی، په 13 تاریخ باندې منګورو کې او په 1 تاریخ باندې هریپور کې. د پیښور
چې دی هغه تاریخ به موږ سبا کوو خو یا به 20 وي یا به 28 دغې لپاره ملي کابینه ته به زما درخواست وي چې د 20 شي یا 30 شي چې دغې لپاره یو طریقې کار جوړ کړي چې پای کې چونکې زموږ ضلع باندې به زیاته ذمهواري راځي نو چې موږ یو خپل کردار ادا کړو. بیا په 22 نومبر باندې په پیښور کې د PDM جلسه ده. هغې له به بیا پوره ټیک ټاک زور لګو، هغې له به ټیک ټاک دغه کوو چې دې ځله موږ تعداد کې زیات یو، جنډې موږ سره زیات وي، ټوکۍ موږ سره زیات وي، چې هغې لپاره پوره یو دغه جوړ کړو. ځای به هغوی لا نه دی تعین کړی، هغه به ورځ دوه کې وشي. زما خیال یکم دو کې ستاسو ضلعي میټینګ بیا شته نو هغې له موږ سره راشم نو په هغې کې به موږ ته دغه واضح شوي چې هغې لپاره به بیا پوره یو لایحه عمل به جوړوو. دا اوسنی چې کوم د پیښور دغه لپاره دغه دی دې لپاره به هم زه ملګرو له ټارګېټ په ورکړم، په حلقو باندې به هغه شی هغوی تقسیم به کړي او چې دغه چې دې لپاره کوشش وکړو چې مشاور والا هم دغه اوس مې دا درخواست دی د حلقو زما خیال ټول چیرمینان موجود دي چې شمولیتونو له اوس توجه ورکول دي، تنظیمونو له چې دا څومره زر کېدای شي چې دا مونږ سر ته ورسوو. د سټ حلقې کې لږ مشکلات راغلي دي، د هغې تنظیم چې دی هغه مونږ غیر فعال کوو او هلته کې فیاض ایډوکیټ صاحب چې دی هغه مقرر هغوی ته دا ټاسک دی چې په هفتې کې دننه د حلقې میټینګ به راوغواړي او نوې تنظیم چې دی چې هغه جوړ کړي چې هلته کې سلسله روان شي. زه یو ځل